أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة مدنية سورة المائدة مدني سورة دو سورة المائدة ببارك دو مفسرين تقريبا اتفاق د جدا مدني سورة د هجرت نورست نازل شوی دی. د دې سورت نوم مائده د مائده دسترخوان ته وایي او وروسته به د مائدې باس راشي تفسیري به دی کی. نو د هغه واقع چې کوم د مائدې سره تعلق او د هغې په وجه باندې قرآن سورت نوم هم مائده کې ښودلی شو. په ترتیب نزولي کې اسمان نه چې کوم وخت کې نازلېدل دا د قرآن اخرنۍ سورت دی. 114 د سورتونو کې دا اخرنۍ سورت دی په نازلېدلو کې. د دې سورتو په باره کې د مفسرینو تقریبا به دې هم اتفاق دی چې د دې نزول په سفر په حالت کې شوی دی. نو ځینې علماو رایې دا ده چې د حجة الوداع په موقع باندې شوی دی، سفر کې شوی دی. حجة الوداع سفر نه وروسته چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته واپس شو تقریبا 80 ورځې بعد وفات شو. دغې نه هم معلومیږي دې واقع نه چې دا اخرنۍ صورت دی. نو ځینې علماو رایې دا ده چې دا په 3 سفرو کې نازل شوی دی. یو د حدیبیې چې کوم سفر و هغې کې نازل شوی دی، دویم حجة الوداع کې نازل شوی دی، او دریم د فتح مکې په ځینې حصو کې نازل شوی دی. بهر حال باندې د دې تعلق د سفر سره دی او اخرنۍ صورت دی. د اخرنۍ ټکی چې کله معلوم شو چې اخرنۍ صورت دی نو دې کې فایده دا ده چې د دې نه معلومیږي دا چې د دې چې کوم احکام دي دا محکم آیاتونه دي دا منسوخ کېږي نه. د قرآن اخرنۍ آیاتونه د دې دپاره منسوخ کېده بیا نه وي. اولنو کې احتمال کېدی چې دا حکم بیا بدل شوی په بل صورت سره، خو چې کله اخرنۍ موږ ووایو نو معلومه دا شوه چې د دې احکام بیخي نه منسوخ کېږي، دا مضبوط احکام دي، کلک احکام دي. د دې صورت مرکزي عنوان چې کوم دی حلال او حرام واضح کول دي، چې حرام څه شی دی او حلال څه شی دی، دا مسله واضح کول دي. دی مرکزي عنوان دی. الله تعالی وی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی اوفوا پورا کوي بالعقود خپل وعدې. عقود د عقد نه د عقد تړلو ته ویل کېږي، دوه څیزونه رایوځای کول. نو چې کله دوه مسلمانان دوه انسانان دوه ملکونه خپل منځ کې کوم معاهده وکړي په کومه خبره متفق شي هغې ته حماقت ویل کېږي. دغه شان ده چې د ایمان سره سم چې موږ د الله تعالی سره کوم عهد کړی دی چې ستا ټول احکام به منو، دا هم په عقود کې داخل دي. په دې وجه مفسرینو لیکلي دي چې عقود په معنا د عهد سره دی، وعدې سره دی، او په دې عهدونو کې هغه عهدونه هم شامل دي چې کوم د انسانانو په منځ کې دي، هغه عهدونه پکې هم شامل دي چې کوم د انسانانو د الله تعالی سره کړي دي. موږ د عهد د الله تعالی سره کړی دی چې ستا دین او نظام به پوره منو، په کلمه طیبه کې د اظهار موږ کړی دی. نو دې ځای کې دغه ټولو ته اشاره ده چې د الله تعالی احکام هم عملي کوي او د انسانانو سره چې کومې ستاسو کومې وعدې شوي دغه وعدې به هم پوره کوي. الله تعالی وایي پوره کوي بالعقود وعدې خپلې. احلت لکم بهیمة الانعام، حلال شوي دي ستاسو دپاره بهیمة الانعام څاروي. بهیمه چې کومه دم د هغه څاروي ته ویلی کېږي چې هغه ژبه لري او خبرې نشي کولی. نو په دې کې د کورني څاروي او حیوانات ټول داخل شو. انعام ته چې ووایي انعام هغه څاروو ته ویلی کېږي چې کوم په کورونو کې خلک ساتي. نو د دې دا بیا خاص شو، د دې نه ټول هغه څاروي مراد چې کوم کورونو کې ساتلی کېږي کورني څاروي. بې معنا دا شوه چې احلت لکم حلال شوي دي ستاسو دپاره بهیمة الانعام کورني څاروي. کورني څاروي تاسو دپاره حلال دي، البته خر او کچر او د هغې باس په وروسته بل دوه ځایونو کې به راشي هغه حرام دي، خو نور څاروي حلال دي. اوس دا جمله چې کله ذکر شوه چې تاسو دپاره کورني څاروي حلال دي نو د دې فایده څه شوه؟ فایدې دا شوه چې په دې کې د اهل کتاب او د مشرکانو رد وشو. یهودیانو د خپل ځان نه په ځان باندې اوښ حرام کړی او هغه حرام نه و، هغه حلال و او دوی په ځان باندې حرام کړی و. الله تعالی وایي تاسو هغه وعدې چې د الله سره م کړي دي ستا خبره به منو. نو هغې کې یو دا وه چې کومه څیزونو ته الله حلال ویلي هغې ته موږ حلال وایو، چې کومې ته حرام ویلي موږ ته حرام وایو. لہذا کورني څاروي حلال دي، دوی چې پکې کوم حرام کړی ځان نه نو هغې ته حکم شو چې تاسو دا وعده پوره کوئ او دې ته حلال ووایئ. دغه شانو کې مشرکانو کې هم د مرض پروت و. تقریبا 9 څاروي هغوی داسې د ځان نه ولې نومونه یې ښودلي وو، بهیمه، صایبه، حام، او د ځان نه حرام کړي چې دا حرام دي.
نو هغه ته به هم اشاره وشو داسې څاروي حلال دي ستاسو په خپل خلو باندې چې کوم دي شي د حرام وای په دې باندې شي حراميږي نه ندی حاصل دا شو چې د حرامولو او د حلالولو ولا صفت د الله تعالی د مخلوق د کار نشي کولای نو کوم شي چې الله حرام کړی هغه ته به حرام وای چې کوم د حکم حلال کړی هغه ته به حلال وای تاسو به د حرام وال او حلال وال کې خپل مداخلت نشي کولای الا ما یتلى علیکم مگر هغه چې تلاوت کیږي به تاسو ته یعنی ځینې څاروي رسشته چې څاروي دي په کورونو کې خلک ساتي او حرام دي هغه د سره وعده وشو چې ما یتلى علیکم تاسو ته به تلاوت کیږي هغه د ورستنی آیات کې تقریبا 3 نمبر آیات کې براشي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة دغه ځکه چې کوم باس را روان دي په دې کې دا کورونو څاروي کې هم حرام شته دي هغه تاسو سره وعده وشو چې ځنې به حرام دي هغه باس ورسته را روان دي خو دغه ورستنو چې کوم ذکر کیږي په 3 نمبر آیات کې دغه نه علاوه کورونو څاروي ته حلال وای ده حلال دي او دویم غیر محل الصید بغیر د دې تاسو حلال وګڼئ ښکار لره وانتم حرم تاسو په حالت ته حرام کیئ کله تاسو احرام تړلې حج او د عمرې لپاره د احرام په حالت کې ښکار کول د امن دي د اتفاقی مسله ده نو تاسو به ښکار نه کوئ او د ښکار نه علاوه کورنۍ څاروي تاسو خوړی شئ دا تاسو حلالولی شئ او خوړلی شئ ان الله يحكم ما يريد یقینا الله تعالی حکم کوي د هغه څه چې اراده یې کړې ده کومه اراده چې کړل هغه حکم تاسو ته الله تعالی کوي یا ایها الذين آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي لا تحل تاسو به حلال نه غنئ یا بے عزتی بنه کوي بے حرمتی بنه کوي شعائر الله د نخو د دین د الله تعالی په اصطلاح د قران او حدیثو کې کوم اصطلاح د حرمت یا د حرام حرمت او حرام دو معنی راځي یو معنی هغه کار ته هغه شی ته هم لګيږي هغه پیل ته هم لګيږي چې کوم نه الله تعالی منع کړی چې دا مکوي نو کم کار نه چې منع شوی نو هغه ته هم حرام یا حرمت ویل کېږي او دویم حرمت او حرام په معنا د عزت سره هم راځي کله چې په معنا د عزت سره راغی نو په دغه ټیم کې چې کله لا تحل مخکې راغی لا تحل معنا به دا چې تاسو به حرمتي مکوئ تاسو به عزتي مکوئ او چې کله په معنا د حرام په معنا د هغه کار و چې کم کار منئ شریعت منع کړی صفت د پیل لاغې نو بیا بدل د لا تحل نه مخکې مطلب دا چې تاسو حلال مګړئ دې دوه کې فرق دی حاصل دا شو چې حرام یا حرمت چې کله صفت د پیل شو نو دغه نمک چې کله لا تحل راغی داس بوای چې لا تحل حلال مګړی او چې کله د صفت د زی او صفت د زمانی او صفت د یو مکانو نو بیا به تاسو لا تحل په معنا د بی عزتی سره به حرمت سره اخلي دلته کې الله تعالی شعائر الله ذکر کړی دي شعائر الله شعائر جمع د شعیره ده او شعیره نخ علامه ته ویل کېږي نخ علامه معنا دا چې د دې شي نه د یو شی چې دغه نه بل شي معلوم شي دغه شعائر الله د ډېر شي نه بدل کېشته دي چې دغه نه مسلمانی معلومیږي دغه چې کفار په دین کې هم د سنخشته لکه د سکانو ځان له نخې دي چې توره دا وسړی دا دغه پټکې دي او نور سبي پنځار کانی دي دغه شان د هندوانو ځان له شه د زینار دي د رمسال دغه د دین علامات دي دغه د دین نخې د معلومیږي چې د هندوان دي د مسلمانانو د دین هم خپل نخې هغه د شاعر الله وي لکه جماعت په یوځای کې موجود خلک پوهیږي چې د خلک مسلمانان دي اذان چې کېږي د شاعر الله د دین خلکو مسلمانی معلومیږي دغه شان د کې قرآن یو ځای کې پروت دی چا خواته یا چا په کور کې دی چا په جماعت کې دی دغه نه معلومیږي د خلک مسلمانان دي ځکه چې قرآن خوا کې پروت دی دغه شان د کې خانه کعبه او صفا مروه مینا دا هم شاعر الله د دین نخې دي د قربانۍ کم ساروي چې الته لګل کېږي چې په غاړه کې امیل پروتي یا د امیل نه علاوه می او د قربانۍ د پاره خلک لګي د حج په دوران کې د عمرو په دوران کې نو دغه د هم شاعر الله به لګي د دین نخې دي څومره شاعر الله چې په دې کې ګیرم داخله ده او دغه څومره سيزونه نه چې کله دین معلومیږي او شریعت معلومیږي نو دغه شریعت او د دین د نخو بے عزتی تاسو مکوئ دلته شاعر الله چې کم دی دا مکان او زمان شو مخلا تحل راغل نو مطلب دا شو چې د دین د نخو بے عزتی مکوئ ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو د عزت دلته د حرام صفت د میاشت دی میاشت زمانه ده فعل نه دی کار نه دی نو دلته د حرام په معنی د هم د عزت سره شو نو داسې شو د دین د نخو بې عزتي مه کوئ او نه د هغه میاشتو د عزت چې هغه څلور میاشتې دي شریعت کې مسله روانه وه د مخکې نه چې ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دې میاشتو کې جنګ کول حرام دي مخکې دا مسله روانه مخکې نه شریعتونو کې نو دغه میاشت د
دغه میاشت اشهر الحرام وي، د عزت والا میاشت چې په دې میاشتو کې جنگ کول هم منع دي او په دې کې ګناه هم ډېر ډبل شمارېږي، زیاته شمارېږي، په دې کې نیکیان هم ډېر اجر لري. نو د دې میاشتو بې عزتي تاسو مه کوئ. بې عزتي دا ده چې په دې کې جنگ کول منع دي، تاسو بچا باندې حملې شروع کړئ. نو حملې پکې تاسو وکړئ، د میاشت بې حرمتي وشو، بې عزتي وشوله. ولل حدی او نه قرباني، هغه قرباني چې خلک د حج لپاره د حاجیانې لیږي د حلالولو لپاره. ولل قلائد او نه د امیلونو والا ساروي. قلائد هم دغه د قرباني ساروي د غاړه کې امیل پروت دي. اگر دې خبرې نه ښیي چې دا د قرباني ساروي د حرم ته روان دي د حاجیانو طرف نه. ولا امین البیت الحرامي او نه هغه کس چې قصد کوونکی بیت هغه کور د عزت ته، دلته کې حرام صفت د بیت دی او بیت د کور د زګینی نوم دی. نو نه هغه سړی چې هغه قصد کوي د کور چې هغه د عزت والا کور دی چې خانه کعبه ده، د هغې کس بې حرمتي هم مه کوئ. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې هغوی لټوي فضل د طرفه د خپل نه او رضامندي د الله تعالی لټوي. دې آیتونو باندې د پوهېدلو دپاره ښه دا چې د هغې شان نزول وضاحت وشي چې د آیتونه د څه شي کومې واقعاتو باره کې نازل شوي دي. بیا به دې باندې ذهن ښه کولاو کار کوي چې د دې څه مطلب شو. محدثینو د دې په باره کې یوه واقعه دا لیکلې ده چې کله د هجرت اتم کال راغی، نبي علیه السلام د عمرې په نیت باندې د 100 کسانو سره روان شو عمرې لته. حدیبیه مزدګین ته چې کله ورسېده نو مکې والا ته جواب ولېږو چې زموږ او تاسو منځ کې دښمني شته دی، خو موږ صرف عمره کوو واپس ځو، نور د هېڅ شي اراده هم نشته دی، تاسو موږ له اجازه راکړئ. مکې والا دوی له اجازه ورنه کړه او د دوی سره یو صلح ولیکلی شو. صلح کې ډېر ګستاخ الفاظ لیکلی شوي وو. یو پکې دا و چې څه کله بیخي عمره نه کوئ، احرام به کولاو کې واپس به لاړ شئ، چې دا ډېره د بې ادبۍ خبره وه د پیغمبر او د صحابه کرامو باره کې. دویم دا چې په آینده کال کې به تاسو عمرې له راشئ، خو د ځان سره به اسلحه بالکل نه راوړئ، تش لاسي به راځئ. هلته کې د کفارو زور نو دا بله یو بیکاره خبره وه. نور داسې بیکاره شرایط پکې وه صلح حدیبیه کې چې کم کسان مسلمانان چې تاسو د درشي هغه به تاسو نیسئ موږ ته به حواله کوئ، چې کم چې مرتد شي واپس موږ ته راشي هغه به موږ نه حواله کوو. داسې نور شرایط پکې وو. دا صلح چې کله د نبي علیه السلام په مشوره باندې ولیکلی شوه، صحابه کرام په دې باندې ډېر زیات غوسه وو، ډېر خفه وو چې موږ د عمرې نه منع کړو. داسې شرایط ولیکلی شو. نو مکې والا ته یې ډېر قهر و. دویمه واقعه دا وه چې د مکې معظمې نه یو کس راغی، حاتم بن هند نوم یې و. دا یو سوداګر سړی و، تاجر و او کافر و. مدینې منورې ته سامان نه وړل، ته یې خرڅ کړو او یو خراب ارادې لرلې. د هغې نه بعد خپلو ملګرو ته وویل چې د مدینې د حدودو نه تاسو بهر شئ، تاسو بهر وځئ، زه به یوازې پاتې شم، زه د نبي علیه السلام له نعوذ بالله یوه دوکه ورکوم بیا ته ځم. هغوی بهر ناست و. دا ورغی نبي علیه السلام ته ویل چې ما ایمان نه وړی، زه مسلمان یم، خو د دې وجې نه ال نه ویم چې د مکې واده رانه خبر نه شي، بیا را سره ظلم کوي. خو نبي علیه السلام ته الله تعالی مخکې د وحي په ذریعه اطلاع ورکړې وه چې دا منافق دی، غداري کوي. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې یو کس را روان دی، د شیطان په ژبه باندې به خبرې کوي، دروغ به وایي او دا مسلمان نه دی. د خپل چالاکیانې وکړې خو هېچا په اعتماد ونه کړو. دا کس د مدینې منورې نه ووت. کله چې بهر ووت د خپلو ملګرو سره یو ځای شو او د مدینې چې کوم اوښان او څاروي په بهر غرونو کې څرېدل هغه ځان سره یو ځای کله ټولې مکې معظمې ته بوتل بغلا باندې. صحابه کرام چې کله خبر شو په دې پسې ډېره منډه وواله، خو دوی یې ونه رسوله، دوی وتښتېدل. پر روان کال باندې په 7 هجرۍ باندې چې کله نبي علیه السلام ته د عمرې اجازه میلاو شوله، عمرې له دوی روان دي، احرام یې تړلی دی چې ګوري د لبیک اواز یې واورېدو، د عمرې چې کومه تلبیه د هغې غږ یې واورېده چې ګوري هغه حاتم بن هند روان دی، احرام یې تړلی دی او هغه د مدینې والا او څاروي ورسره دي کومې چې راپټ کړي دي او دا اوس قربانۍ له بوځي، مکې معظمې ته بوځي او دوی وپېژانده. صحابه کرام ډېر په غوسه کې راغله او د صحابه کرامو خیال دا و چې په دې باندې حمله وکړي، د حاتم بن هند هم مړ کړي او د څاروي د خپل واخلي، چې الله تعالی د آیاتونه نازل کړل او دوی یې منع کړل چې دا کار مه کوئ. اوس دغه قربانو ته په غاړو کې امیلونه اچولي او دا روان دي مکې معظمې ته. دغه حاتم بن هند هم احرام تړلی دی او د حج د عمرې په نیت باندې روان دی. ګرچې شي ګنده دی خو بهرحال دغه د شعائر الله لري، د دین نښې دي، نو په دې ټایم کې ګوتې مه وروړئ، څه ورته مه وایئ. او بله واقعه پکې علماو دا ذکر کړې ده چې کله مکه فتح شو مسلمانان هلته داخل شو، نبي علیه السلام د عام معافۍ اعلان وکړو. کله چې د عام معافۍ اعلان وشو نو په دې معافۍ په دوران کې ډېر خلک داسې چې مشرکانو د حدیبیې په وختونو کې راغلي وو، د صحابه کرامو ډېر ګستاخي کړې وه، صحابه کرامو ته ډېر په غوسه باندې وو. هغه خلک مسلمانان شوي دي او راغلي حج له، نو د مسلمانانو په زړه کې تیاره شوله چې خپل قصد یې وباسو او د حج نه یې بار ته وباسو چې تاسو حج مه کوئ. هغه وخت تاسو زور موږ هم نه پرېښودلو، اوس زموږ زور دی تاسو بهر شئ. اگر چې ورته ویلي نو خو داسې بړکې وسوسې راولاړې شوې.
د دې سره سره ځینې مشرکان هم رالو او بخپل مشرکانه انداز باندې حج شروع کړو. نو هغې باره کې صحابه کرامو مشورې روانې شولې چې دا کسان موږ مخکې د حج عمرې نه منې کړي وو، موږ ښه په شرعي طریقه باندې عمره کوله او اوس دوی په ناجایز طریقه باندې عمره کوي راغلي دي او زموږ اصل زور دی مکه موږ نیوله، دا کسان منې کول پکار دي. چې د دې دواړو د ټولو واقعاتو په رد کې دا آیتونه نازل شو چې لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام. تاسو بې عزتي مه کوئ، بې حرمتي مه کوئ د نښو د دین د الله تعالی چې هغه د قربانۍ څاروي دي. دغه شان د هغه خلک چې حرم ته روان دي ګډ وډ دي خو بس قصد حرم کړی دی احرام یې لګول شعائر الله ده. دغه شان د عزت میاشت دی په کې جنګ کول منع دي. په دې ټولو میاشتو کې احتیاط وکړئ او د کسانو ته څه ونه وایئ په دې میاشتو کې چې حملې ونه کړئ. وإذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو فارغ شئ د عمرې یا د حج نه، کله تاسو فارغ شئ د احرام نه، احرام پرانیزئ که دغه عمرې احرام وي که د حج احرام وي. فاصطادوا نو تاسو بیا ښکار وکئ، یعنې ښکار کولی شئ که ستاسو خوښي. دې ځکه کې دا مسله ده په قرآن کې چې کله د امر لفظ راشي چې دا کار وکئ او داسې یو بله دلیل په هغې باندې موجود نه وي چې یاره د دې نه دي فرضیت معلوم شي، هلته په معنا د فرضیت سره چې دا حکم فرض شو. او چې کله یو داسې دلیل موجود دی چې دلته کې فرایض نه دي مرادو، هلته په معنا د اباحت سره یعنې په جواز سره راځي. اوس دې ځایونو کې داسې دلایل شته چې د هغې نه معلومیږي دا چې د عمرې د حج د فارغېدو نه بعد ښکار کول فرض نه دي. داسې دلایل شته چې شته دی. نو دلته کې فاصطادوا د امر دپاره د اباحت د جواز راغی چې تاسو دپاره جایز د ښکار کوئ نو کولی شئ، اوس یې کولی شئ. دا د مجتهدینو اصطلاحات چې د دې نه مسایل معلومیږي. کم خلک چې د مجتهدینو دشمنان نو هغه په دې ځای کې هغوی له چل نه ورځي. هغوی وایي چې کومه خبره په قرآن کې راغلي نو هغه فرض دي، چې په قرآن کې نه راغلي فرض نه دي. حالانکه ډېرې خبرې په حدیثو کې راغلي دي فرض دي، او ډېرې خبرې په قرآن کې راغلي دي او فرض نه دي. لکه دا ځای کې نه واخله فاصطادوا واخله چې ښکار کوئ، حالانکه ښکار فرض نه دی. ولا یجرمنکم شنآن قوم راوچت دي نه کې تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم بدې وجه تاسې بند کړي وي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه. مخکې موږ د حدیبي واقعه ویله چې په هغې کې دوی د مسجد حرام نه منې شوي وو او دوی د سخت کار په هغې باندې ان تعتدوا چې تاسو زیاتې وکړئ. یعنې دا خبره تاسو راوچت نه کړي د دشمني د یو داسې قوم چې هغې تاسو د مسجد حرام نه منې کړي وي ان تعتدوا په زیاتي کولو باندې چې تاسو نه زیاتې ونه شي. وتعاونوا تاسو یو بل سره مرسته نیکۍ کوئ علی البر په نیکۍ کې، وتعاونوا د یو بل سره مرسته کوئ علی البر د نیکۍ په کار کې، والتقوا د پرهیزګارۍ په کار کې، دیندارۍ په کارونو کې د یو بل سره لاس کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او د یو بل سره مرسته مه کوئ د ګناه په کارونو د زیاتي په کارونو کې. اسم هغې ته ویل کېږي چې کم انساني حقونه، انساني حقونو کې د یو بل خلاف مه کوئ. د انساني ظلم د کم کس چې د انسانانو دشمن دی د هغې سره لاس مه کوئ، انساني حقونو کې چا سره مرسته مه کوئ. والعدوان او زیاتي کې چې کوم د الله تعالی حقونه وي په هغې کې هم د چا سره مرسته مه کوئ. لهذا کې انسان ظالم دی د خلکو مالونه او املاک ضبط کوي، تاسو سره مرسته مه کوئ. دغه شان د یو سړی ګمراه دی بېدینه دی، هغه د عیاشۍ او فحاشۍ د نورو جرایمو شوقي دی، تاسو ته لار یې مه ښایي، هغې کې سره مرسته مه کوئ. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله شدید العقاب یقین الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. نو کم کسان چې د کفر معاونین دي هغې ته به سخت عذاب ورکړي. بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم